نشنلین یو خبره کوي نشنلین NP والا ای به وی یو کیږو کې نه روکیږو خبره ته مخیل ای به وی یو کیږو کې نه روکیږو و دې الله بندا ته ز بریلم زیم ز پنځپیرم هغه ز دیوبندیم هغه ز الیادیسم پرې د دا فرقواریت خدای بیخت پنځپیریت او د دیوبندیت او د بریلیت وباسه موږ د ټولو ډلو ته سلام ده موږ یو چې ټول یو موټی شو کافرانو ته دا سازش ته چا ده ته په الله یقین وساته چې تا په ورمړو کې به داسې یو کسي چې یهود بوله 50,000 روپۍ ویر کړي او د تاریخ قرآن بې حرمتي او بېعزتي کوي داسې ده که نه بالکل بالکل جی السلام علیکم ملګرو جنید خان ما ویډیو لږه مکمل وګورئ جی یو اهم پیغام دی پکې او د مولانا صاحب دا خبرې هم اورو ډېرې ښې خبرې کړي سپینه خبره یې کړې ده راځئ د ویډیو طرف لځو بیا خپلې خبرې وکړو د موږ د قرآن بېعزتي بې حرمتي دا د ټولو د تمام عالم اسلام بېعزتي ده بالکل د الله دې موږ معاف کړي موږ دا فرقواریت خبرې زه یاد ساته د ما عقیده څه ده زه نه دیوبندیم زه نه پنځپیریم زه نه بریلیم زه نه وابیم زه صرف یو کلک مسلمان یم بالکل یو کلک مسلمان یم او د حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم خاتم النبیین امتی مجی الله فرمایي هو سماکم المسلمین تاسو د ابراهیم علیه السلام نه مې عقیده چې هغه مسلمان ده هسې تاسو نه تپوس کوم نمه د ابراهیم علیه السلام مضبوطه ده او که نمه د ما مضبوطه ده ابراهیم علیه السلام موږ ته مسلمانان یې او مونږ یو چې مونږ بریلین یو مونږ پنځپیرین یو مونږ دیوبندین یاره د ټولو ډلو ته د مونږ سلام د مونږ مقصد صرف دا چې د مونږ نه څوک راضي شي الله پاک بالکل زموږ مقصد او صرف مونږ د دنیا راغلی هم دی د پاره یو الله پاک را لېږلی هم دی د پاره دا یو امتحان دی چې آیا دا انسان ما رضا کوي که نه دا انسان خپله مرضي کوي او که نه د ما په مرضۍ باندې ژوند چې تیروي او کم کس چې د الله پاک په مرضۍ باندې ژوند تیر کړي په دې دنیا هم کامیاب دی په هغه دنیا هم کامیاب دی راځئ ویډیو ګورو الله راضي شي الله په پنځپیریت الله په بریلیت الله په وهابیت الله په دیوبندیت باندې نه راضي کیږي الله صرف پر خپل کتاب باندې راضي کیږي ته مل ولا ځان نه لري کوي دا ټاپې سړیا یاره چې مونږ پنځپیرین یو مونږ دیوبند خدای دې ټولو بې زه نه دیوبند منم نه پنځپیر منم نه بریلیت منم نه وهابیت منم زه صرف مسلمانی منم داسې ده که نه بالکل زاړو سیم نه اما دا عقیده ده او اما عقیده څه ده آمنت بالله وملائکته وکتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خیره وشره من الله تعالی والبعث بعد الموت دا د ما عقیده ده دغه واته خبرې دي په آمنت بالله کې شپږ په دې د ما ایمان ده بس زه مسلمان یم بالکل یاره ما ته د نه څوک دیوبندی یی ابوبکر صدیق دیوبندی و فاروق اعظم دیوبندی و فاروق اعظم ابوبکر صدیق پنځپیرین و هغه بریلین و هغه وابین و ای صرف کلک د رسول الله امتین و سړیا موږ الحمدلله د رسول الله کلک امتین یو موږ یو چې د موږ نه الله او د الله رسول راضي شي جی بالکل مونږ صرف او صرف دا میشن د دا ایم د دا مقصد دی چې مونږ الله پاک رضا کو د الله پاک رسول چې کوم دی خاتم النبیین حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم په سنت طریقو باندې خپل ژوند تیر کو او الله پاک رضا کو زموږ صرف او صرف دا مقصد دی جی نور چې دا مختلف طبقې جوړې دي مطلب مختلف مسلمانان تقسیم شوي جی دا هم دغه يهوديانو دغه غیر مسلمو سازش دی چې مسلمانانو کې فرقه واریت جوړ کړي دي مختلف فرقې جوړې دي جی مونږ صرف او صرف د حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم امتیان یو او د الله پاک پیدا وارو چې الله پاک دې دنیا له دې لپاره لګلیو چې الله پاک رضا کو چې دا زموږ ایمان دی نو دا یو شارټ غونډه ویډیو او امید لرم ویډیو بر تاسو خوشي وي نور ویډیوز کتو لپاره جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ پیج هم لایک کړئ ډیر زیاته مننه والسلام